औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स څنګه हाल امید لرم چې تاسو بخیر څنګه چې تاسو ته پته را چې د کرونا د وجې او د لاک ډاون د وجې د ملک حالات او سیستمونه ټول ګډوډ شوي دي او د ټول نه زیات پکې زموږ ایجوکیشن سیستم چې کوم دی متاثر شوی دی واړه بالکل له سبب نه چې کوم دی لرې پاتې شوي دي نو په دې سلسله کې زموږ پرنسپل صاحب او زموږ محترمو ټیچرانو د انلاین کلاسونو ارینجمنټ کړی دی ان شاء الله تعالی چې تاسو ته ډېر زیات فائدې ورسي تاسو ډېر زیات خوښ هم شي او موږ ته بس تاسو د خوښوالي فیډبیک چې کوم دی تاسو د لایکس او د کمنټس نه اندازه لري موږ خپل भरपूर کوشش کوو ان شاء الله تعالی دا ممکن نه چې مکمل کورس مکمل سلیبس کور شي خو بیا موږ خپل भरपूर کوشش کوو چې زیات نه زیات نالج تاسو ته درورسي ان شاء الله تعالی زموږ سټوډنټس به ما پیژني خو بیا هم که څوک ما نه پیژني خپل تعارف به زه وکړم زما نوم مظهر رحمان دی چارباغ اوسیدونکی یم او په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چارباغ سوات کې په ایس ایس ټي پوسټ باندې موجود یم الان سات موجود یم زما سبجیکټ کیمسټري دی نن به کوشش وکړو چې صرف سټارټ وارو سرسري او څو ټاپکس باندې ډسکس کړو نو بسم الله وکړو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول کیمسټري دی د کیمسټري د کم برانچ سره تعارف ساتي نو موږ به ساينس نه شروع بالکل اولنې سټارټ چې کوم دی साइंस ته ولا ساينس ډیفینیشن کو لګ ډېر دې کوم د ایکسپلینیشن وو نو اول د ساينس سره په خانه کوم ټیپیکل اولډ ډیفینیشن چې کوم هغه نو سٹارټ وایو what is science the study of nature is called science the study of nature is called science د قدرت مطالعه چې کله موږ قدرت هر څه چې الله پاک پیدا کړی دی هر څه مطالعه چې کله موږ نو دې ته موږ ساينس وایو دا ساينس اولډ ډیفینیشن خو اوسنی ساينټیسټ وایي چې دا ډیفینیشن کافی نه دی ځکه آرټس هم داسې سبجیکټ دی چې باید موږ د مطالعه قدرت مطالعه کولای شو نو دا ډیفینیشن چې کوم دی ساينس کافی نه دی د ساينس یو بل ډیفینیشن کوم چې ماډرن ډیفینیشن دی هغه دا دی to systematize knowledge the systematized knowledge which is obtained through observations and experiments is called science. The systematized knowledge which is obtained through observations and experiments is called science. Like explain coach dosto the systematized knowledge ټول پیژني نالج علم ټول سیستمټایز ترتیبوار سټیپ وایز چې موږ کوم علم حاصلېږي دا څنګه چې موږ یو شی سټډي کوو بس دا موږ ساينس چې کوم سټډي کوو نه دا شی په اړه کوم ریسرچ کوو موږ چې کوم د سنوي انوینشن کوو دا غي نه پس موږ دا علم حاصلېږي نو سیستمټایز نالج دی ترتیبوار علم دی سټیپ وایز علم دی which is obtained کم چې حاصلېږي کم چې موږ زده کوو کم چې موږ حاصلېږي through observations observation mean मुशाहिदा करना किसी चीज को गौर से देखना मुशाहिदा करना ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टूल पे जने तासु तजरिबात the systematized knowledge which is obtained through observations and experiment is called science هغه علم هغه ترتیبوار علم کم چې موږ د مشاهدونو او د تجربات نه پس حاصلېږي نو هغه ته موږ نومایو ساينس د observation ته کې مخکې بار راځو نو یو خاص کې ایکسپلین کوو ډیفاین کوي observation माना पिता ऑलरेडी ذکر मुशाहिदा करना वही सका the definition सदा से
to study something deeply with the help of our five senses. Observation मुशाहिदा कौल से तो to study something deeply, किसी चीज़ का गौर से मुतालिया करना, उस चीज़ पर गौर बन स्टडी कौल with the help of our five senses. जमुज कम five senses अल्लाह पाक मुंडा रखड़े दी मुंगो सिंह शर्ता बोली को दागे पर ज़ीरा बन दी उस चीज़ पर गौर बन स्टडी कौल देता मुंगा observation वालों. Observation study deeply से तो मतलब उस चीज़ पर गौर बन स्टडी कौल सब मतलब for example नमाज़ सर बलास की मार्कर मौजूद है नुयो ये सी लिदल आम ना तो वक़्त I see observation से तो I observe दे तो for example जो गौरम चिदा सशीज़ दे तो बलास की रूटीन अवल ठीक शो बिहार दे शेप संगरे दे कलर संगरे दा जोड़ दा कम जिगने दे दा कार से दे ठीक शो दे मुद्दन इंटरनल इनपुट कुछ दे दन दा सारा जोड़ दे तो बिहार observation वाली बगौर बनी उसी स्टडी कॉल नो observation चिकम दे अगमुगा यवाजी बस्तर कोरन शिकोला five senses कम चिदा इंसान ला लापा कोरकड़ी ना कम कम दे नमुगा वाली को number 1 sense of sight लिदल कौन सेंस ऑफ साइट उर्दू की बोली कुछ है मतलब से देखने की हिस्स सेंस ऑफ साइट द लिदल हिस्स अल्लाह पाक ने बताया हिस्स रखड़े नो ऑब्जर्वेशन चुमको मोस्टली ज्यादातर ऑब्जर्वेशन हमको को पदे सेंस ऑफ साइट बांधी पर लिदल बांधी यो चीज मुंगा भी मुंगा आगे ऑब्जर्वेशन दागे शुरू को रे कलर संगरे साइज सुमरा दे शेप दे संगरे हर समय का पता है कि दायरा लिदल ना बस नो सेंस ऑफ साइट द ऑब्जर्वेशन द पारा ज्यादा इस्तेमाल दूंगे उस सेंस दे वेब नंबर सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की हिस्स hearing सुनना नो का औरेदलो बांधे होंगे observation कॉलेज शुरू ठीक था लगा संगा for example मुद्दत के लगा बस वाला जो क्लास की वहाँ के रोड दे for example द गाड़ी द ब्रेक आवाज़ राशि और नसापी द जंगीलो आवाज़ राशि नमुंग से लिदे नहीं हम तो मतलब observe शी ठीक शो द औरेदलो नमुंग का observe शी शायद ची बाहर एक्सीडेंट शो या सर गाड़ी मार दे सर जंगी दे या बन मिसाल for example और बंदी बिल्कुल चिकम दे दरवाजे बंद दिली सारा टाइम दे मुल्ला नहीं रखा दिली पदे के नसाबी आसमान दे गड़जीदो आवाज राशि आसमान द्रजी ये गड़ी नमुंग का दायरा पता लगे जी शायद चवरिया जरा गली बाहर बारान वरेगी नदाम ऑब्जर्व को मुल्ला लिदली सनदी अखबार में चिकम दे मुंग सिरिदे नहीं ओसिब द औरिदो नमुंग ऑब्जर्वेशन कॉलेज शू दैट नंबर सेंस कम मान तुम ऑब्जर्वेशन कॉलेज शू अगर सेंस ऑफ स्मेल सूंघने की हिस्स स्मेल यो शुज बियोल नो पदे बाने हम ऑब्जर्वेशन करे शु द केमिस्ट्री बने की जम सारा दासे डेर शे कम दे लिक्विड दासे डेर शे गैसेस कम दे मौजूदी चागले कलर दे ऊपर सर यो शांति मुंह तरह वे पता नहीं लगी सिर्फ पता मुंह तरह सर लगी द स्मेल नमुंग दाए अंदाजा लगा शु आया दा कम टाइप गैस दे कम टाइप लिक्विड कम दे आगा मौजूद दे नो स्मेल बाने हम ऑब्जर्वेशन करे शु सरोवर नंबर sense of touch छूने की हिस्स टच कोल पदी बन इंच कम दे मुला ऑब्जर्वेशन कोले शू लगा योशिस गरम दे याते अतर सुपुर जुम टच करे नहीं नमु दे कम दे तागे अंदाजा न लगी मुतर आगे पता कम दे न लगी च मतलब दा सिस गरम दे ओके याते नो ऑब्जर्वेशन मुंग पर टच बानी कोले शू लगा मा मिसाल करो फॉर एग्जांपल कोर द मुलर शू लो खैर बोर बानी लक साथ मख की प्रोत हम नहीं लीदले पखपला बानी यो तबखे प्रोत यो पदीला प्रोत ता मु पखपर बानी बोर नहीं लीदले आगे लड़कड़े पार्ट टाइम बानी नु चिल्लाड़ शू मु बानी तरसु को रिलैक्स नहीं के खुद टच करे मुंग नहीं नु मु त पता नहीं च आया दा चीज गरम दे अब कयते ठीक था या बन मिसाल फॉर एग्जांपल पे उजे की हवा चली नु मु अगर लीदे न शू
مونږ سایت نه شو اندازه لګولای، مونږ د سمیل نه اندازه نشو لګولای، د ییر نه مونږ نشو لګولای، خو صرف هغه هوا زموږ وجود ټچ کوي یا چې مونږ کپړې ټچ کوي نو د هغې نه مونږ ته پته لګي چې مطلب دلته کې هوا چلیږي، ټیک ده، یا ګرمي یخني معلومول، نو دا ټول څه مونږ ته پته لګي د ټچ نه. ټیک ده. 5 نمبر چې کوم سنس دی، sense of taste. चखने की हिस्स, सेंस ऑफ टेस्ट आखिरी چې کوم زموږ سره ابزرویشن کوم کولای شو هغه سنسونه چې کوم پنځه دي نو اخرنه کې د سنس آف ټیسټ چکنے کی د یو شی سکل په جواب باندې یو شی ټیسټ کول. څنګه چې ما تاسو ته چې په کیمستري کې ډېر شي سامان داسې پراته هغه شیپ دا یو شان دي، کلر دا یو شان دي، خو موږ چې کوم دا غي اندازه لګول شو د ټیسټ نو ټیک ده چې مطلب دا کم ټایپ اف کیمیکل په دې کې موجود دی. حالانکه کوشش وکړو چې په کیمستري لیب کې یو شی ټیسټ کړئ ځکه چې باندې زهرجن او خطرناک څیزونه هم موجود کېدای شي، خو دا هم یو سنس دی چې په دې باندې موږ چې کوم دی ابزرویشن کولی شو. فار ایگزامپل په کور کې چې کوم دی ګولې پخ کړی نو تر څو پورې چې موږ ټیسټ کړی نه نو موږ ته پته نه چې آیا دا خوږ دی که تریو دی که مالګه کومه ده سیوا ده، نو د ټیسټ نه چې کوم دی موږ ته ابزرویشن کېدلی شي. نو دا پنځه چې کوم دی سنسونه چې ابزرویشن پرې موږ کولی شو. د ساينس از د کول لپاره ابزرویشن د یو شي لازمي دی، مست دی، اولنی سټپ دی چې موږ ابزرویشن کوو. دا ورسره ایکسپریمنټ به هم کوو. ایکسپریمنټ به هم ایکسپلین کړو، ډیفاین به کړو چې ایکسپریمنټ څه ته وایي، تجربه څه ته وایي. experiment تجربه مو پیژنو تجربه څه ته وایي چې ډیفاین کو چې وایي څه دا what is experiment the practical work performed by a scientist is called experiment. That experiment definition. What is experiment? تجربه څه ته وایي. The practical work performed by a scientist is called experiment. ساينسدان چې په خپل لاسونو باندې کوم کار ادا کړي، کوم پرفارمنس وکړي، کوم کار وکړي، کوم څیز ادا کړي، نو هغې ته موږ بیا نوموو ایکسپیریمنټ. یو یې زموږ سره تیوریټیکل ورک، تیوریټیکل د دې اپوزیټ چې کوم ورډ دی نو هغه دی پریکټیکل. تیوریټیکل یو شی زبانی بیانول چې دا داسې کېږي، دا داسې یو ځای کې پلانې شی پرې روغېږي، نو دا زموږ سره تیوریټیکل. پریکټیکل چې موږ په خپل لاسونو باندې وکړو، په خپله باندې وینو، په خپل لاسونو باندې ادا کړو، زموږ نه مخکې څوک وکړي چې موږ وینو چې دا څیز داسې یو ځای شو نو پلانې څیز ترې جوړ شو، نو دې ته بیا موږ پریکټیکل وایو. نو ایکسپریمنټ څه شی دی؟ تجربه. د پریکټیکل ورک هغه په خپل لاسونو باندې کوونکی کار دی پرفارم بای ا ساینټسټ، کوم چې یو ساینسدان ادا کړي از کالډ ایکسپریمنټ. ساینټسټ نه مراد دا نه دی چې پی ایچ ډي کړی، ایم پی ډي کړی، دغه ساینټسټ هر هغه سړی چې هغه تجربه کوي هغې ته ساینټسټ وایي، په هغه ټایم باندې هغه ساینټسټ دی. ٹھیک ده. نو ایکسپریمنټ څه ته وایي؟ هغه پریکټیکل کار کوم چې ساینسدان په خپل لاسونو باندې ادا کړي هغې ته ایکسپریمنټ وایي. او ساینس څه شی دی؟ بیا واپس راځم دې خبرې ته. ساینس څه دی؟ The study of nature is called science. Old definition. Web number. The systematized knowledge هغه ترتیبوار علم which is obtained through observation. کوم چې موږ ته حاصل کېږي د observation نه and experiments او د تجربات نه is called science. دې ته موږ نوموو ساینس. ٹھیک ده. نو دا د ساینس ډیفینیشن باره کې څه خبرې راځو مزید ایکسپلین کوو چې دا کیمستري او دا څیزونه چې کوم دي بیا د کوم ځای نه جنریټ شوي دي، کوم ځای نه جوړ شوي دي. Science. تاسو ته ما اول وی چې the knowledge which is obtained through observation and experiment is called science. علم دوه قسم د مسر یوی آرټس یوی ساينس. نو د ساينس په اړه کې تاسو خبره وروایم. ساينس د ټول اول
لکه څنګه چې هر نالج او لوزي هر څه لوزي هغه دونه ترقی نه کړي خو د وخت سره سره چې کوم د هغه بیا ترقی کوي نو ساينس هم د وخت سره سره ترقی وکړه په دې کې چې کوم د ډېر زیات انوینشن ډېر زیات ایجادات راووتل او په سونو زرو باندې کتابونه راووتل نو therefore the science was divided into many branches نو یو څو برانچز تاسو ته مخکې ذکر وایم ساينس دې برانچونو ته چې کوم دی هغه ډیوایډ شو ٹھیک ده ټول نمبر 1 برانچ د ولیکم biology physics chemistry and maths science سلور مین غټ غټ برانچونه چې کوم دي هغه ډیوایډ شوی دي هغه نمونه دي biology physics chemistry maths صرف سرسری به تاسو دا غواړم چې دا څه په باره کې دي دې کې موږ څه سټډي کوو نو بایولوژي د موږ خیال ټول نه زیات چې کوم مشهور او ټول خلکو ډیفینیشن ورته نو هغه دا باندې بایولوژي what is biology no biology is the study of life د ژوند متعلق چې کله موږ علم حاصلو زده کړه کوو نو دې ته موږ وایو چې موږ بایولوژي سټډي کوو لایف څه شی دی لایف ناشنا شی نه دی life include animals plants and microorganisms نو مطلب دا چې د plants animals او د microorganism متعلق موږ علم حاصلو نو مطلب دا چې موږ په بایولوژي کې لګیو فار ایگزامپل موږ لګیو چې کلوروفیل چې کوم دی په پلانټ چې کوم دی خوراک تیارې په لیوز کې موجود دی مطلب دا چې بایولوژي سیکشن کې لګیو فار ایگزامپل موږ دا لګیو چې هیومن هارت چې کوم دی 4 چیمبرز دی بلډ سرکولیشن کې نو مطلب دا چې موږ په بایولوژي سیکشن کې لګیو د بیکټیریا وایرس په اړه موږ خبرې کوو نو مطلب دا چې د ساينس دا هغه برانچ دی کوم چې د بایولوژي سره ریلیټډ دی سټډي اف لایف موږ کوو نو دا زموږ سره کوم دی بایولوژي کوم دا قسمه سټډي کوو فزیکس کې موږ سټډي کوو سټډي اف matter and energy کله چې موږ د میټر او د انرژي تعلق ظاهرو نو دې دا برانچ زموږ سره کوم دی دا د فزیکس په دې کې به زیاتره توجه زموږ په انرژي باندې میټر نه زیاتره توجه کوم په انرژي باندې د دې فزیکس بیا مختلف برانچونه چې کوم دي هغه هم دا دي فار ایگزامپل په دې کې موږ داسې ټاپک ډسکس کوو لکه سولر انرژي ټایپ لایټ څه ته وایي sound such as the electricity these are different form of energy electricity magnetism now that is my topics we will discuss now physics ki physics intihai of interesting subject hai tool the speed the motion the time velocity displacement वगैरह ढेर कोई interesting topics हो जे कि मुंगा बिया discuss करी जा रहा था chemistry से चीज है no chemistry basically that one it is the study of matter the मादे मुतालिक चिकन हम इल्म हासिल हो मतलब दा چې موږ chemistry discuss کوو ان شاء الله تعالی ډیټیل کې به دې طرف ته ځو نو ډیټیل ته نه کوم غواړم math څه چیز ده math is the study of numbers and calculations numbering او calculations چې څومره خبرې اترې راځي په ساينس یا جنرال نو دا ټول مطلب د میث سره چې کوم دی تعلق ساتونکي نو دا ټول د ساينس چې کوم دی سرسري برانچ زمون مخکې چې کوم ټاپک ته وځو ان شاء الله تعالی نو موږ د خپل ټاپک رالو چې هغه د کیمستري نور چې کوم دی هغه خپل ټیچر هغه د خپل ایکسپلینیشن کوي ان شاء الله تعالی موږ د خپل ځو کیمستري طرف ته نن به چې کوم دی په دې باندې خپل لیکچر سٹارټ امید لرم چې تاسو دا ویډیو ډېر زیات خوښ شي تاسو د فیډبیک موږ کمنټس او د لایکس نه اندازه لګي خدا حافظ